که یو کس د قربانۍ دپاره څاروی واخیستو خو دا څاروی د قربانۍ نه مخکې مړ شو، نو د دې حکم دا ده چې که دا کس مالدار یعنی صاحب د نصاب و، نو اوس به په ده باندې د بل څاروي اخیستل ضروري وي. خو که دا کس غریب و، قرباني ورباندې واجب نه وه، نو په ده باندې د بل څاروي اخیستل لازم نه دي. او دغسې که چا د قربانۍ دپاره څاروی واخیست بیا دا څاروی ورک شي یا ورنه څوک پټ کړي یعنې غلا شي، نو د دې حکم دا دی که دا کس غریب و یعنی نصاب خاونو نه و، نو د ده نه د قرباني بس ختمه شو، ساقطه شو، په ده باندې بل څاروی اخیستل لازم نه دي. خو که دا کس مالدار یعنی صاحب د نصاب و، نو اوس په ده باندې بل څاروی اخیستل لازم دي. که چا د څاروي ورکېدو نه پس بل څاروی واخیستو بیا هغه اول هم پیدا شو، اوس که دا کس مالدار وي نو صرف یو څاروی به قرباني کوي، ځکه په مالدار باندې صرف یو قرباني واجب ده. او که دا کس غریب و او د قربانۍ ورځې باقي وي نو دواړه به قرباني کوي، ځکه غریب سړی چې د قربانۍ په نیت باندې هر څومره څاروي اخلي نو د دې ټولې قربانۍ په ده باندې واجب کیږي.